یو ځل حضرت جبریل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک له. نو د حضرت جبریل علیہ السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو انسانی شکل کې و. نو حضور پاک تپوسو کو جبریل زه پریشانه غوندې نه وی الله رسول یم ولې وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې ته هم د خدای بعضې بندګان دننه کېږي. نو جبریل دوزخونه که دوزخه وی نه اووه دوزخه دي اووه دوزخه دي یو بل د پاسه دي الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وي د الله رسوله ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین به لاندې پراتی. منافق پیژنې دوه قسمه دی، یو عقیدوي دی یو عملی دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خوله مسلمان، لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري لکه کافر په خوله مسلمان مونځ به هم کوي د سره. عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته مونځ به هم کو روژې به هم نیولې، لیکن نه د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي. نو چې څوک په ظاهر منظم کوي پټکې دی وي ګیره دی وي هر څه دی وي خو چې دړه نه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي، دا مسلماني به کله ختمېږي، دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي، دا منافق دی، دا خطرناک شی دی. دی بلاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف. مخکې ورځو کې سوات ته تلم، سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي. نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه. ګوره اوس ښه د دین دی دشمنۍ ده. اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډې په ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده. دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې؟ هغه ښځې ته وایي او ته څه کوم؟ خو د کور کار کوم که نه. وی بار نه ګرځې؟ وی بار څه کوم؟ نه څه کار روزګار؟ وی کار روزګار مې خاوند کوي که نه. خطاړو بار وځې؟ نه نه به دې کور کې هم که نه. او زمونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور. دا ښکلې خبره ده. وقرن فی بیوتکن، کورونو کې کښېنئ. ولا تبرجن تبرج وزیر وزا خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې؟ نه. ولې؟ نو خاوند راوړي که نه؟ خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو؟ دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده. ور اوس ښه دی تخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې. غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري. غوا هم خدمت کوي، پی والا ورکوي، سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي. نو پته په دا غوا کې څه فرق شو؟ دا ښځی په دې پوهېوله چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې. سړی یې هیلې او ته یې نه یې ته غوا کې څه فرق شو؟ وی چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه. د خرې خو بر په صحرا سري که نه را دننه شوه. ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته خو ستا او دې خره کې څه فرق دی؟ دا خره هم بار ګرځي دنیا اینې او ته هم بار ګرځي دنیا اینې. دې خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې. دا خره هم په ډیرانونو ګرځي او ته هم په ګندونو پسې بار ګرځي. سړو سره هلکانو سره پوټلو کې شپې ډیرانونه نه دي. هم آزاده او تم آزاده، هم لږ ساعت له کور ته راشي تم لږ ساعت ته کور ته راشې. هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکرې تم. نو تا او دې خره کې څه فرق دی؟ وی د انجیوس جنۍ دوپټه په سر کړو غرې وال. دا به خبرې به راته په ذهن کې کوي.
کله به راته وایي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلو خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې خلک د سپومې ته نن ورته دي وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلک دي دي د سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي ځان له جوړه کړه د موټر نه دی نه منې کوي درې ځان له واله صحابو سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه منې کوي د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه دا غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولی دونه وي نو په میدان به یې واچولي نو اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کولی عثمان صاحب څونه مالدار نو دا د خلکو دا خیال دی چې کنی که ما چېته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې مونږ به نه تېروو ته غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای باندې یری یو سړی د امام احمد ابن حنبل ګاونډي لور سټک به و لورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تپوس یې تیو که چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي اوس څه کې هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي دا ملا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لور کور ته لاړ ښځې ته یې وله ور وډبم وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولید خشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړی دی په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړی نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم او دیم ویلي چې دا کوم تاله څوک راغلی دي په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه حضور پاک ورته وی ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وی د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي وی د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وی زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټه کې و نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عمل دی دوه یو عمل دا و چې کله به بانګ وې او د ده سټک په پلاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به وې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راوخو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته
دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخیږي اسکاره خرابېږي دا به نیغ کم نو بیا به لمونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو رابره بیا نه بس کې به یې ښود او منځله به روان شو د الله نوم دی ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مos دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سار مانځله ځمه الله بچی دی خدا دا کدا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکړ او د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زړو ته رسوي هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دی وخت کې کستا د زرګونو روپو تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په منډه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس زه خدای اواز درته د الله د طرف نه شو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورته پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا او چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزل راځه د خدای د نوم احترام وکړه د خدای د نوم احترام وکړه منځ ته ودرېږه نو موږ څوک نه منې کوو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دم زوی جوړ کا انجینیر دم زوی جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله مې روا منځ مې روا خدای مې روا نو جبرئیل علیه السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې دا غي د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني دا غي د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي دا غي د پاسه طبقه کې مجوسیان دي دا غي د پاسه طبقه کې يهوديان دي دا غي د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران خو چې جبرئیل علیہ السلام دا خبر وکړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو جبرئیل علیہ السلام لال او حضور پاک کوټې ته ننوت فرض منزله براوته مونږ به کو بیا به پتی زه ته کوټې ته فرض مونږ به کو راوته به پتی زه به تو او رنگ بدلو صحابه حیران دي چې خدای د په نبی علیہ السلام څخه چلو شو نن خو درې مروز ده نه چا سره خبرې نه اترې نه بیبیانو سره خبرې نه اترې بس فرض مونځ کوي کوټې ته منډه وایي داسې چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډبوله السلام علیک یا رسول الله د الله رسول پتا دې سلامي جواب یې ورنکړ دنه به وعلیکم السلام ویلي خو وینه رول ورته
ابو بکر صدیق درې आवाज او شریعت کې امدادي کې درې आवाज دي چاته کله جواب درنه کې بیا دا واپس راغ. حضرت عمر صاحب ته وی عمره حضور پاک دا څه چل شوی چا خپه کړی دی چې استغه ویلې د څه مسله څه ده فرض مون لروزي او منځو کې نیک په منډه جمعه ته کوټې ته دی او وردان پسې بن کې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه خو جذباتي اغم درې دل سلام واچو جواب ملو نشو. سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وي چې د موږ د اهل بیت نه ته ورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه ختم جواب ملو. علي صاحب ته ورته زومه مې او ترزوی مې ماشومې له تور شه هغه درې دل سلام واچاتم جواب ملو نه. هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها را دروازه وهله جواب ونشو او په دریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ورکولا دروازه وته کولو دوری ورننه وته دن درې مروز دا درې مروز چا سره خبره نه کې بیبيانو سره نه ملاويږي او چې منځو کې فورن کوټه ته راځي سجل شوی چا تکلیف کنزل سشوي دي. حضور پاک وته قصه وکړه وې زما امت کې کم فاسقان فاجران دي په پړومبه درجه کې پرې نو فکر من ام د امت ته پاره فکر چا د پاره شو امت ته پاره دلته ناستم ورته منځونه ورته په خلوت خانه کې کومه او دا چې مونږ ورته دغه وایو سو ورته وای خلوت خانه ورته وایو ځان لزه ورته وایو دې کې ناستم ورته الله آیت نازل کا لسوف فلسوف يعطيك ربك فترضى در به کم چې تاسو غواړئ ښه خوشاله به کوم خیر دی. دا غي نه پس نبی علیہ السلام راوغت چې فکرمن بشو مستبو دې الله ته متوجه شو در به کم نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش وکوم سنا سبا الله سزا مور کوي چې دا ګناه ګنت لري شي او چې څومره سزا ده نو هغه کې به ډیر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافیم کوي. خدا غینا مخکې موږ ډېر غمونه شته ځن کدن مخکې دی ښه او دا قبر عذابونه مخکې را روان دي. زمارونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک عقیده خراب لري کړه پاک او ساتله او عمل پاک او اخلاق ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کا منځ کا دا پاک سړی. لیکن الله بیا رسو سوی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه و چې دنیا کسب کې نه نه د دنیا کسب خو جای دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوړه کې دا نه و چې دنیا ګټه آخرت پرې دی نه 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 دنیا په چا غوړه کې په آخرت د آخرت د ګټه وخت کې دکان نه بندې د مانځه وخت کې او بخور نه بندې د مانځه وخت کې موټر نو درې پلار نه اختیارېږي الته جمع ولاړه ده والآخرت خیر و ابقا الله یا خیرت ګور ډیر بهتر دی دنیا نه دا خو لګي ورو دي تیری بشي د آخرت جون خو نه خلاصيږي. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسی دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی دا مخکې قومونو امتونو تام دا قسمه نصیحتونه ما کړي. زمارونو موږ په دنیا هم کوو د دنیا تجارت به هم کوو خو دنیا با پا آخرت نغوره که و آخرت باول نمبری دنیا با دویم نمبری.